بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 179 نمبر درس دی، سبق نمبر 179 دی او الدرس الرابع والاربعون څلورڅلوېښتم نمبر درس دی. د څلورڅلوېښتم نمبر درس دا اخیری تمرین انشاءالله نن موږ حل کوو. تمرین یعنی مشق. په مشق کې موږ له دوه سوالونه راکړي، ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ، د عربي جملې راکړي د دې پښتو کې ترجمه وکړئ، او دویم سوال یې راکړی ترجم بالعربیه عربی کې ترجمه وکړئ. د پښتو جملې راکړي دي، موږ به د دې عربي لیکو. نو اول د عربی جملو مونږه پښتو جوړو. طلاب د طالب جمع ده. الطلاب طالب المان. لعبو لوبې وکړي. دا لعبو د فعل ماضی جمع مذکر غایب صیغه ده. طالب المانو لوبې وکړي فعل میدان کې، یو غټ میدان دی، په هغې کې طالب المانو لوبې وکړي. ثم رجعو بیا د جمع مذکر غایب صیغه ده د فعل ماضی. ثم رجعو بیا هغوی واپس شو الی بیوتهم خپلو کورونو ته. بیوت د بیت جمع ده. بیت یو کور ته وایي، بیوت ډیرو کورونو ته وایي، او هم معنی د خپلو. ثم رجعو الی بیوتهم بیا هغوی خپلو کورونو ته واپس شو. اطفال د طفل جمع ده. طفل یو ماشوم ته وایي، طفلان دوو ته وایي، اطفال د دوو نه زیاتو ته وایي، دریو ته وایي او 300 ته وایي. نو الاطفالو ماشومانو اکلو خوراک وکړو. ونامو دا اکلو چې دی دام د جمع مذکر غایب صیغه ده د فعل ماضی، او ناموم د فعل ماضی د جمع مذکر غایب صیغه ده. نامو هغوی اوده شو، هغوی ټول اوده شو. ذهبنا چې دا د جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضی جمع متکلم صیغه ده. ذهبنا مونږ لاړو الی السوق بازار ته. واشترینا او مونږ واغستو. واشترینا چې دی اشترینا دا د جمع متکلم صیغه ده، او د دې د حمزه وصلی دی. نو دنه مخکې چې کله حرکت والا حرف ولګي نو دا حمزه حرکت ختم شي، الف شکل کې پاتې شي. نو واشترینا او مونږ ټولو واخیسته کتبن کتابونه. کتبن چې دی دا د کتاب جمع ده. ایها الاولاد ای هلکانو، ایها الاولاد ای هلکانو. هل حفظتم الدرس آیا تاسو سبق یاد کړو؟ هل حفظتم دا حفظتم چې دی که نه حفظتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده. د درې یا د زیاتو کسان چې مخې ته دې ناست وي هغې نه ته تپوس کوي هل حفظتم آیا تاسو یاد کړو الدرس سبق. هل حفظتم الدرس آیا تاسو سبق یاد کو. وهل كتبتم الدرس كتبتم تاسو ټولو ولیکلو. كتبتم تاسو ټولو ولیکلو د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده. وهل كتبتم الدرس او آیا تاسو درس ولیکلو، سبق هم ولیکلو. اوس مخکې وایي هل زرتم. زارا یزورو معنی ده زیارت کول. خو اوس دا زاره یزورو مونږه د لیدلو په معنا کې استعمالو. لکه تا لاهور لیدلی دی، تا اسلام آباد لیدلی دی، تا کراچۍ لیدلی ده، تا مکه مکرمه لیدلی ده، تا مدینه منوره لیدلی ده، تا بیت المقدس لیدلی دی، تا جومات لیدلی، تا بازار لیدلی دی. نو دا لیدلو د پاره هم زرتم استعمالیږي. ٹھیک شو جی. هل زرتم لاهوره. هل زرتم لاهوره آیا تاسو زرتم تاسو ټولو. نو دا زرتم چې دی که نه تم چې په کلم پکې راشي نو دا د حاضرو جمع سړو دپاره استعمالیږي. هل زرتم آیا تاسو ټولو سړو لیدلی دی لاهور. آیا تاسو ټولو سړو لاهور لیدلی دی. وهل رأیتم المسجد الملکیه. وهل او آیا رأیتم تاسو لیدلی دی، تاسو ولیدو. نو اصل کې دا د لیدلو دپاره دا رأیتم استعمالیږي. خو دا زرتم د زیارت د پاره راځي. ملاقات زیارت هم څه ته وایي؟ یو څیز لیدلو ته وایي. ٹھیک شو. تا وایي د پلانی بازار د پلانی خاریې زیارت کړی دی، یا تا د پلانی عالم زیارت کړی دی، مطلب دا تا د پلانی عالم ملاقات لتلی یا هغه دی لیدلی دی، دغه مطلب دی. وهل رأیتم المسجد الملکیه. وهل رأیتم او آیا تاسو لیدلی دی المسجد الملکیه بادشاهي مسجد. په لاهور کې چې کوم بادشاهي مسجد دی هغه یادوي. آیا تاسو ټولو سړو بادشاهي مسجد لیدلی دی. نو دا زمونږ سره د عربی جملې وي، مونږ د دې پښتو ولیکله. اوس دلته کې راغله د پښتو جملې راکړي دي، د دې مونږ عربي لیکو. طلبا طالب المان، طلبا
طالب علمانو ته وایي. طلبا کلاسونو کې کېناستل، کلاسونو کې درسګاهانو کې کېناستل. نو الطلابو طلبا جلسو ټول کېناستل، فی الفصول کلاسونو کې درسګاهانو کې. استادان کلاسونو ته داخل شول. دخل الاساتذة فی الفصول. فصول د فصل جمع ده. فصل یو کلاس ته وایي، یو درسګاه ته وایي، فصول ډیرو درسګاهانو ته وایي. خلک ریلګاډي کې سواره شول، خلک ریلګاډي کې کېناستل، سواره شول. نو رکب الناسو خلک کېناستل، خلک سواره شول، فی القطار ریلګاډي کې. قطار ریلګاډي ته وایي. مونږ د جمعې خطبه واورېده، مونږ د جمعې خطبه واورېده. سمعنا مونږ واورېده، دا د جمع متکلم صیغه ده. سمعنا مونږ واورېده. خطبة الجمعة، خطبة الجمعة د جمعې خطبه. او مونږ د جمعې منځ وکړو. وصلینا او مونږ منځ وکړو، دا د جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضي. الجمعة د جمعې. ای هلکانو آیا تاسو سمندر لیدلی دی؟ ډېر هلکان دي، هغې نه تپوس کوي آیا تاسو سمندر لیدلی؟ ایها الاولاد چې ډېرو هلکانو ته وې ځان ته متوجه کې چې ای هلکانو، نو هغې دپاره به د ایها الاولاد استعمالیږي. ټیک شو جي. په دې به انشاءالله بحث کوم او تقریبا چې موږ مخکې بحث کړی دی د یا حرف ندا او ایها په دې باندې موږ بحث کړی دی او په ایتها باندې، او انشاءالله آینده به بیا هم په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا ایها کله استعمالیږي او ولې استعمالیږي. نو ایها الاولادو ای هلکانو، هل رأیتم البحر، هل رأیتم آیا تاسو ټولو لیدلی دی؟ دا رأیتم د فعل ماضي جمع متکلم صیغه ده، د جمع حاضر صیغه ده. هل رأیتم آیا تاسو لیدلی دی البحر سمندر؟ آیا تاسو سمندري جهاز کې سفر کړی؟ آیا تاسو سمندري جهاز کې سفر کړی دی؟ هل سافرتم آیا تاسو سفر کړی دی؟ فی الباخره، فی الباخره په سمندري جهاز کې. باخره سمندري جهاز ته وایي. آیا تاسو هوایي جهاز لیدلی دی؟ هوایي جهاز. هل رأیتم آیا تاسو لیدلی دی الطائره، طائره هوایي جهاز. هل رأیتم الطائره آیا تاسو هوایي جهاز لیدلی دی؟ نو سمندري جهاز ته باخره وایي. باخره، باخرتي. ٹھیک شو. باخرتون دی، باخرتون دی. دلته کې مونږ فی الباخره وایو، باخرتي به وایو. آیا تاسو هوایي جهاز لیدلی دی؟ هل رأیتم الطائره. نو باخره چې دی، باخره دا سمندري جهاز ته وایي. سمندري جهاز نه دی چې کوم ځای کې هغه سمندر کې پکې لوی لوی سامانونه راوړي، هر قسم سامانونه په هغې کې راوړي. پخوا به پکې حاجیان هم حج دپاره تلل. او طائره چې دی دا هوایي جهاز ته وایي. دا مونږ چې کله په اسمان کې وینو او په هوا کې اسمان کې جهاز الوتی وي، نو هغې ته مونږ په عربۍ کې طائره وایو. ٹھیک شو. او باخره سمندري جهاز ته وایي. نو دا زمونږ د 4 نمبر درس مکمل سبقونه هم ختم شو، تمرین هم ختم شو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.